د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتلو چې کوم مقاصد دي او الله ذوالجلال په کوم مقصد دنیا ته رالیږلی دی په هغې کې یو مقصد دا دی چې په دې معاشره کې په انسانانو کې د خلکو په منځ کې خشته او مزیدار او ښکلي ژوند راشي، ښه اخلاق خلکو ته وښیي، په خلکو کې بهتر او ښکلي خوی راشي. دا د نبی علیہ السلام مبارک راتلو یو لوی مقصد دی. هغه زمانه کې چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړو، خلکو به دملې به کولې، جوارې به کولې، غلاګانې به کولې، ډاکې به کولې، لارې به شکولې، پلار سره او مور سره او ښځې سره او کور بچو سره ژوند خراب، ظلمونه شروع. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله راولېږه دغه ټوله معاشره پې ټیک کړه او دا قسمه برایه او دغه مسائل دا نقصانات چې لرکیږي نو په ښو اخلاقو لرکیږي. که یو سړی بدعملي کوي نو دا بد اخلاقه شو، که یو سړی کنزل کوي، جواری کوي، دا بد اخلاقه شو، که یو سړی ډاکه کوي، شوکه کوي، دا بد اخلاقه شو. نو نبی علیہ السلام مبارک الله دې له راولېږه چې دا ټولې ګندګیرۍ ختم شي او په خلکو کې خشته او ښکلې خوی او ښایسته اخلاق پیدا شي. پخپله د نبی علیہ السلام مبارک په کور کې دننه او د کور نه بار داسې اخلاقو چې زما په خیال تر قیامته پورې به د هغې مثال په دنیا کې پیدا نشي. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما د نبی علیہ السلام 10 کال خدمت کو خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین 10 کال میں د پیغمبر علیہ السلام خدمت کو. اس دے 10 کالو کی خو چې څوک د چا خدمت کوي نو دا مالک ورته کله قارم کوي، غصه ورته کوي، چروانیو کې ویم وهي، یو کار یې غلط کړي وی دا دی ولې غلط کړی دی، یو کار یې نی کړی دا دی ولې نه دی کړی. لیکن په دې 10 کالو کې نبی علیہ السلام متعلق حضرت انس فرمایي چې ما ته د خولې نه اف قدرې هم نه دی رستی. دې ته خشته اخلاق وایي. اف څه ته وایي؟ دیم راته نه دی ویلی. او زه ماشوم وم، نبی علیہ السلام صحابه ته ووایي چې ما دا یو ماشوم چې ته پیدا کې یو هوښیار ماشوم، ځکه خپل زوی خو د نبی علیہ السلام نو چې کوم ماشومان پیدا شوي هغه په ماشوموالي کې وفات شوي. نو صحابو ته وفرمایل چې یو رکوټې غوندې هلک ماله پیدا کوي چې زما خدمت کوي، خو هوښیار هلک راله وګورئ. ځکه د پیغمبر علیہ السلام تعلق خو د قوم سره امت سره دی، نو چې هوښیار ماشومي. نو ابو طلحه رضی الله عنه د خپل زوی راوست، هم هوښیار و چې راشه څوک خو به د پیغمبر علیہ السلام نو خلق خپل بچی به زارۍ قربانۍ به، او دا خو ډېره لویه خبره ده چې کوم ماشوم د نبی علیہ السلام غیږ کې لوی شي. نو خپل زوی یې راوست حضرت انس او نبی علیہ السلام ته وسپاره، د الله رسوله دا زمونږ بچی دی، دا به ستا خدمت کوي. نو پیغمبر علیہ السلام سره 10 کاله تیر کړل. 10 کالو کې اف قدرې ورته نبی علیہ السلام نه دی ویلی. او یو ځل نبی علیہ السلام یو کار پسې ولېږلم چې لاړ شه دا کار وکوي، ما ورته چې نظم رکوټې دی ماشوم دی، خو ما هسې وویې چې نظم. او بیا ویه کار پسې روان شوم، چې بار ته ووتم نو روان شوم. ما ته نبی علیہ السلام غصه ونه کړه، نه سپېړه را کړه، وی را پسې را روان شو. وی چې را روان شو زه مخکې روان یم او نبی علیہ السلام را پسې وروستو را روان دی. وی د دې غوږ یې داسې رونیوم چې څه کوې؟ وی مې چې صاحب د هغه کار پسې ځم که نه. وی تا خو وی چې زه نه ځم نو زه ورپسې په خپله را روان شوم. ګوره خپله ورپسې نبی علیہ السلام بیا روان شو.
وی نه تاسو ته مې د الله رسوله وویل چې نه ځم خو ډکې مې ده چې ځم هسې د سره مې خوشطبي کوله داسې خشته خوي لوی یهودي و په مدینه منوره کې زید ابن صعانه د هغه یهودي نوم و نبی علیہ السلام ته څه شی قرض اخیستی و نو چې کله د هغې هغه نیټه لا پوره نه وه یو څو ورځې پکې پاتې وې دا یهودي راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېده او د پیغمبر علیہ السلام نوم یې واغې چې فلانکیه مال هغه خپل شی راکا اوس په دې نیټه کې خو لا 2 ورځې 3 ورځې هفته څه ټیم پکې و لا هغه خاص ټیم نو راغلی خو بس دې ودرېد نبی علیہ السلام ته مخامخ وی مال هغه خپل شی راکا نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې رورې ستا نیټه کې خو څو ورځې شته دی او انشاءالله در به کو او دې سړي بدرت شروع کړل پیغمبر علیہ السلام په حق کې تاسو د عبدالمطلب اولاد هم دغسې کوئ د خلکو نه شیوالی بیا نه ورکوئ پردي مالونه خورئ دا قسم قسم الزامونه مخامخ په نبی علیہ السلام لګئ صحابه کرام ناست دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم ناست دي صحابه اوس چېرته دا برداشت کوي چې یو سړی دی بیا د صحابه په مخ کې پیغمبر علیہ السلام پسې سپکې ووایي ستغې دې ووایي صحابه ناست دي سعودي دا بدې ردې وایي هغه ځای نه ورته صحابه ګوتې لقۍ د نبي علیہ السلام مخکې اوس غږ نشي کولی ګوتې لقۍ چې تا خو دا هر څه ووایي خو بار به وځې که به نه وځې مونږ خو د نبي علیہ السلام مخکې درته غږ نشو کولی بار به ګورو بل صحابي م ورته ګوتې لقۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ټینګ نه شو هغه راپاڅېد او غصه یې ورته وکړه وی ښه ته زمونږ پیغمبر ته دا زمونږ په مخ کې لګیا او بدرد ورته وی او ستا په نیټه کې لا وخت هم شته اخواشه ګنې اوس دې برابروم نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ته وی عمره غلطه دې وکړه ان لصاحب الدین مقالا د چا چې په چا قرض پوري نو ورته خامخا خبرې کوي د ده په ما قرض پورې دی نو ما ته به خامخا 2 خبرې کوي ګوره څومره خشته خوي که بل سړی وي 2 څلور څپېړې به یې والي چې ستا نیټه کې خو لا 4 5 ورځې شته او ته مخکې راځې ولا بدې ردې مې ودرېږه چې برابر دی کوم ګنې نه در کوم نن زمانه کې خو دا خبرې دي نه نبی علیہ السلام مبارک عمر ته وایي عمره بد دې وکړل چې کوم سړی په چا قرض پورې وي نو هغه ورته خبرې کوي او یا عمره تا له پکار ده چې ده ته دې نصیحت کړی وي او ما ته دې نصیحت کړی وي ده ته به دې دا نصیحت کړی چې وروره قرض غواړې نو په نرمۍ غواړه ده ته به دې دا نصیحت کړی رټه به دې نه په خبره به دې پوه کړی او ما ته به دې نصیحت کړی چې د الله رسوله چې چا نشې والې ولا هفته مخکې تیار ساته د نیټې نه مخکې ولا تیار ساته نو زم ستا د نصیحت محتاج او ما ته به دې م کړی وی لړ شه د ده چې څومره حق کېږي هغه وله ورکه او دومره شی ولا زیاته م ورکه دی خفه شوی دی عمر فاروق رضی الله عنه دا سړی بوته او چې د هغه کم حق و هغې وله وتله نو چې پوره که ورته او هغه زیاتي ورته اچو نو دا یهودي ورته وایي زما حق خو پوره شو بس دی وی نه دا نبي علیہ السلام فرمایي چې لږې زیاتې پشې وله ورکه وی زیات ولې راکوي وی دا تال ته مونږ لږ ورټلې ما ورټلې نبي علیہ السلام په هغې خفه شو نو دا زیات ته له ځکه در کوي سړی هغه بوجه کېښوده او حضرت عمر ته وایي چې زه دې وپېژندم وی نه وی زه زید ابن صعانه وی د هغه لوی یهودي د یهودیانو چې کوم مشر ملا دی هغې وی همغې یم یاره وی تا نه خو مې اوس ګیله پیدا شوه که یو سړی ناپوهی نو ټیک تا نو ته خو په یهودیانو کې لوی سړی یې نو تا پیغمبر علیه السلام په مخ کې دا دومره ګستاخي ولې وکړه دومره سپکې دی ورپسې ولې وي مخامخ د پلار او نسب دی ولا دومره ولې یاد کړه وی عمره دا مې قصدن وکړل وی زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر یو څو صفتونو امې پکې ټول مونتی دي چې کوم صفت د آخر زمانې د پیغمبر او پکې ټول شته یو څو صفتونه مې پکې نو مونتی نن مې پکې هغه کتل چې ده کې هغه شته که نشته امې م پکې ومونتل یو صفت پکې ده چې دی به صبر کوي نن مې پکې هغه صبر ومونته دویم صفت دا دی چې هر څومره
د سره څوک جهالت وکړي او کنځل وکړي او ستغې سپورې وکړي نو دی به د هغې په مقابله کې ښېګړه کوي. دا د ما ورسره پوره د جهالت کار وکړه، ستغې سپورې مې ورته ووې نو ما سره د هغې مقابله کې دا د ښېګړه وکړله او ما له زیات شی راکوي. او بل صفت دا دی چې کم وخت کې د غصې او د صبر مقابله راشي نو دی به غصه نه کوي او دی به صبر کوي. نو ما پکې دا ښکلي اخلاق او ښه صفت ومونته. دا مې قصدن دا پیغمبر علیه السلام چیړه چې زه ګورم چې دا صفتونه پکې شته او که پکې نشته. دا د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه یې زمونږ په کتابونو کې مې پکې ومونتل. وی راځه عمر اوس ما سره لړ شه او ته ګواه شه زه ستا مخکې ایمان راوړم. راغی نبی علیه السلام ته او د صحابو په مخ کې بیعت وکړو، رب العالمین مسلمان کړ. دا د حضور پاک مبارک د خو اخلاقو د برکت نه ګور. قسم نه نن زمونږ اخلاق دې حد ته رسېدلي دي چې شته مسلمان کفر ته روان دی. مسلمانان د هغې اخلاقو ته چې خلک ګوري، که یو کافر ته وایي ته مسلمان شه، وایي ته ما ته وښایه چې د کوم مسلمان په شان مسلمان شم، یو راته وښایه، یو راته وښایه. نشي ښولی ورته چې یو ورته ښې دا خو د جومات نه سپلی پټوي، داسې مسلمان شم. که بل ورته ښې دی خو دروغ وایي، داسې مسلمان شم. راځه هلته کې پېښور دکان ته بوزم د فلانکي دکاندار په شان مسلمان شه. هغه دکاندار د ښکلي ګیرې هم پرېښې د مزېدارې جامې هم دي چې هغه لی وروخېجي ورسره کیني او دی خو چایو کې ګډه کوي، دی خو مسالو کې ګډه کوي، دی خو چای کې چلکې ګډوي. داسې مسلمان شم. ستاسو دین دا دی؟ دا مسلماني وکم. راځه دا فلانکې بل سړی دی دا چې په ګاډي سودا خرڅوي، د سره د مخامخ کومه دم خشته ښکلي ګیره هم پرېښې ده، بانګې د مازدیګر وې ګوره مانځل هم لاړ. داسې مسلمان شه چې راشي ورته ودرېږي ښه دا ټماټر خو بر یو شانتي دی او لاندې بل شانتي دي. داسې مسلمان شم. کوو مونږ که نه کوو؟ ټوله مسلمانی کراچۍ نه والا تر خیبره پورې، پاکستان، افغانستان، انډونیشیا، دا څومره ملکونه چې ګورې، مګر که بعضې ملکونو خلک د بادشاه نه یېرېږي او یا څه د پولیس یری په زړه کې وي به کنې قسم دې د پیسې دپاره خلک څه نه کوي. دا یو ځل امریکې یو لوی صحافي و، د امریکې اخبار لیکلي و، اخبار، او خصوصا زمونږ د پاکستانیانو متعلق لیکلي و. بیا په هغې لویه هله ګوله مو شو، جلسې هم پې وشوې، جلوسونه هم پې وشو. که تاسو ته یاد یې نو یاد به مې درته. دا د هغه الفاظ و چې د پاکستان د مسلمان غږ خو غږ به نه کوي، دی خو پیسې له مور هم خرڅوي. په هغې صیبه پاکستان کې ټوله هله ګوله وه چې ښه دا دې څه ووې، دا دې کومه غلطه خبره وکړه، زمونږ د مسلمان او زمونږ د ملک بېزتي دې وکړه. ښه اخلاق چې وي قسم په الله دروغ درته نه ویم چې کافر درته ګوري مسلمانېږي به، چې بد اخلاق ته د مسلمان ګوري نو کافر کېږي به. دا خو خشته اخلاق و د صحابه و، ښکلی اخلاق و. عایشه صدیقه فرمایي صحابه ته تپوس کوي د عایشې نبي علیه السلام به کور څه کول، څه به یې کول په کور کې؟ وایي موږ سره به یې کار کوو، کور چې به راننوت موږ سره به یې کټوی سمسی پرې کول. ځکه نه اوس خو دې څوک په کور کې دننه د بیبي سره کټوی سمسی وبکي څوک؟ قسم دې له اول یې زه نه کوم بیا به تاسو څوک دا کټوی سمسی که کې خلک ښځې سره کار کوي. څوک وایي هلکه دا فلان کې وایي د ښځې بړوا دی، وایي ښځې سره لګیا دی کار کوي، بدي ورته ځان ښکاري. قسم دی نبی کریم صلی الله علیه دا سپکه خبره ده، دا غلطه خبره ده. دا چې څوک دا قسمه خبرې کوي، ښځو سره کار کوي، پلانکي سره کار کوي، ولې ګناه پکې څه ده؟ د دواړو جهانو مبارک سردار عایشه صدیقه فرمایي چې څادر به اوښتی د پخپله به پستن ګنډه. د هغه نه لوی سړی، د هغه نه مې لاسونه نیازبین دي، پخپله پڼه به یې اوښتلې نو ستن تار به یې راواخېستل، هغه سپلی به یې پخپله ځان له ګنډله. کور کې به مونږ سره پخپله کار کو، او چې کله به یې بانګ ووي هر څه به یې پرېښودل، جومات ته به روان شو. دا د دواړو جهانو مبارک سردار خشته ښکلي اخلاق دي. عایشې صدیقې رضی الله عنها کره دی یو بیبي په پلیټ کې کاسه کې ترکاري راولېږله، نو د دې بنو خامخا یو بل سره هغه غصه او قهر یو بل، دا فطري خبره ده، هغې زمانې نه را روانه خبره ده. نو چا کاسه کې بلې بیبي ورته حضرت زینب رضی الله عنها هغې په کاسه کې خوراک راولېږه، نو عایشې بیبي له پې قار ورغې چې نبي علیه السلام ما کره دی نو خوراک به زه ورکوم، چې تا کره درشي ته خوراک ورکوه. نو زما کور کې دی نو تا ولې خوراک راولېږه؟ نو چې هغه کمې خادمې
کاسه کې خوراک راوړی هغې له ټس ورکړ نو کاسه په ځمکه پرېوته ټوټې ټوټې شوه او ترکاري په ځمکه پرېوته وایه که نه دې زمانې چې زه وې یا ته وې ځانم یادوم تام یادوم او داسې یو ښځه د خاوند په مخ کې وکړي څه چل به ورسره کوې وایه که نه څه به ورسره کوو کوتک ته به ګوتې کوو که نه بل ځینې نو کنځل خو شته که نه یعنې کوتک شته چې ښه تا زما مخکې کاسې له غزار ورکړ کاسه دې ماته کړه انګلې او ستا د پلار او ستا د مور او کوتک ته ګوتې او کنځل او غوبل به م جوړ کړي بیا عامه خبره ته کوم عام یو کس نه یادو غوبل به م جوړ کړي د دواړو جهانو د سردار مبارک خوی ته ګوره یو ټکې یې ووې غارت امکم عایشې ته مخامخ هم نه وی غارت امکم ای میندم هلاکې شه ټولې یادې کړې چې دا ټولو ښځو دغه صفت دی یوازې د یوې نه دی دا که یوې بیبي کری او دا شی راشي هغه هم ټس ورکوي که بلې کری بل شی څوک یو شي هم پرې خفه کېږي چې ښه په بن خوار چاله بل نه غوسه ورځي مو میندم هلاکې شه داسې څوک کوي ښه که عام مسلمان وي نو ورته به وي شابو دا ټوټې راغونډې کړه وغورځوه دا ترکاري دا ځمکه صفا کړه وی په خپله د دواړو جهانو مبارک سردار کېناسته هغه ټوټې راغونډولې شروع کړه په خپله چې کومه ترکاري پرېوته په خپله یې راغونډول شروع کړل دا نه چې نبی علیه السلام له غوسه نه ورتله دا نه چې ګنې بیبیانو ته یې څه ویلې نه شو نه حضور پاک مبارک خو ډېر لوی شان دی دا ښه اخلاق دي او هغه خادمې ته وی لږ صبر وکړه ورله د عایشې صدیقې د کوټې نه یې بله روغه کاسه راواغېسته اماته یې وکره پرېښوده او خادمې له یې ورکړه وی دا دې ماته کړه نه دا روغه د هغې په بدل کې بلې بیبي دی دې ته ښکلې اخلاق وایي خشته اخلاق او ښکلې خوی دې ته وایي او زه خو یو ټکې ویم تاسو تجربه او زما هم تجربه ده که یو زوی دې غلط کار وکړي په ښو اخلاقو به دا بچې سمی ګورې په والو په ټکولو نه شي سمولی که داسې ده ښځه کروانې کوي په والو په ټکولو نه شي سمولی دا یو دباو په دې ښځه پروت دی چېرې ښځې ما به ووهي ووهي خو چې دوه درې څپېړه دی والا وایي دا وال خو آسان غوندې شی دی دا خو معمولي غوندې درد دی او بس ختم شي بیا ښه روانې کوي دا کم مجرم چې د جیل نه یریږي جیل ته نه دی په ذهن کې د جیل او د پولیس د نیولو یو دباو پروت دی خو چې یو ځل اوالات ته لاړ او دوه ځله لاړ او درې ځله لاړ بس او مونږ خو د دې اوالات نه یریدو مونږ خو د دې جیل نه یریدو دلته خلاصه نه میلاویږي هلته خو پکې ساک پیتین میلاویږي بیا نه د اوالات نه یریږي او نه د پولیس نه یریږي او نه د جیل نه یریږي دا حقیقت ګورې دا مجرمانو ګورې څومره جرمونه کوي او چې کم سړي اوالات او د پولیس نیول نه دي د هغه په ذهن دباو پروت دی او چې کوم ولې دغه دباو یې ختم شو نو ښه اخلاق استعمال که کور کې د ښځې سره ښه اخلاق استعمال که کور کې د بچو سره ته ګوره چې ستا معاشره ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي زمونږ اخلاق ټیک نه دي نه زوی د پلار سره اخلاق ټیک دي نه د رور سره اخلاق ټیک دي نه د ګاونډي سره اخلاق ټیک دي نه د استاد د شاګرد سره او نه د شاګرد د استاد سره نه د ښځې د خاوند سره او نه د خاوند د ښځې سره او دا ټول به یو خوا کو الله سره هم زمونږ اخلاق ټیک نه دي که نه دي نه دي الله وایي دا کار کوه زه ویم نه الله وایي دا کار مه کوه زه ویم کومې الله وایي زما د جومات قدر او عزت کوه زه ویم جانمات به تې پټوم الله وایي زما د جومات احترام کوه زه ویم بله بم تې پټوم ستا کور دی چې سره کولی شي کوه وایي دا خو زما کور دی ګزاره ورسره کوه زه ویم قرآن شریف پرېږدم پکې به م پې کوزوم الله اکبر دا زمونږ اخلاق شو دې ته خوی وایي د خدای په کور یو سړی ډاډه ور دی دا خوی دی دا مسلماني ده نبی علیہ السلام به د قیامت پر ورځ تېر ځل مې درته ویلي جاړي د امت دپاره امتي نو امتي خو ځان جوړ کړه تا له به سفارش د الله په دربار کې کوي خو چې ته خو ځان نه امتي جوړ کړې که نه تا ځان نه امتي نه جوړ کړی نو ښه اخلاق دی رب العالمین په مونږ کې پیدا کړي حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه حمله کوله نو خبره دشمن چې په دشمن حمله کوي نه خبره پټه ساتي چې راس فاش نشي حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام دا راس فاش یو خط یې ولیکه او یو زنانه یو تلله مکې مکرمې ته هغې له خط ورکړ دا به ځان سره یو څه د مکې مشرکانو له به یې ورکړي هغې کې پوره د مسلمانانو حالت لیکلی و د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان در روان دي په مکه باندې حمله کوي او ځان تیار ساتي
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبر کړ. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ او حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دا درې صحابه کرام یې راغوښتل، وی لړ شئ او فلانکي ځای کې یو ښځه به روانئ، توره ښځه د ببر سر یې دی او داسې شکل یې دی، شکل یې ورته وښو، هغې سره یو خط دی، هغه خط دی راوړی. علی رضی اللہ عنہ فرمایي په آسونو سواره شو، په منډه مسونه اوس غلول، خو چې کم ځای راته د دواړو جهانو مبارک سردار خولی و چې هلته ورسېدو په هغه نمونه ښځه روانه وه، دروله ودرېږه ترورې ځان لم کړه راوباسه خط. هغې ما معیه کتاب، ما سره خو څه خط او کتاب نشته، نه در سره دی. د هغې چې کومې غوټې وې سامان خارجي هغه م وله ټول ولټو، خط هم ورسره پیدا نه که جیبونه وښایه ترورې، هغې جیبونه مو کړو، دا مې جیبونه هېڅ هم نشته، خط ورسره پیدا نه شو. چې پیدا نه شو مونږ واپس را روان شو. وی چې لږ غوندې رالو یو بل ته مې وی چې لکه دا هماغه ښځه ده او که نه چې نبي علیه السلام راته کوم شکل خولو، وی ښځه خو همغه ده او چې کوم ځای خولو ځای هم هغه دی. نو مونږ وی نبي علیه السلام خو دروغ نه وایي، راځئ ورځو دا خط هم دې سره پروت دی. بیا ورلو، چې ورلو ترورې خط راوباسه. هغې وی چې خط خو اوس په دغه ساعت تاسو ما سره ولټوه او پیدا هم را سره نه کړه، ما پورې ټوقې کوې. مونږ ورته وی ترورې ستا دا شکل مونږ ته نبي علیه السلام خولی دی، مونږ ته چې کومه ښځه خولی ده هغه ستا په شان ده، کوم ځای خولی دی نه هغه هم دا ځای دی. او زمونږ پیغمبر دروغ نه وایي، یا به خط راوباسي یا د نه جامې وباسو ولټو دی. جامې ته نیستې، خدای وله زوره نه ورکوله چې دا خط راوباسي. چې ښځه پوه شوه چې دا خو اوس ما پرېږدي نه او خط رانه خامخا غواړي، نو دې کمسی ته یې ګوتې کړې، نو خط یې د کمسی په دې ویښ کې دا زنانه چې دا پیوې غوټه کوي که نه، دغې غوټه کې یې دننه پټ کړی و، د ویښتو په تارونو په منځ کې، او بیا شاته بډه کې هغه کمسی منډلې وه چې څوک پې پې نه شي. هوښیاران خلک خواره زمانه کې شته. زمونږ د وطن نه په ګوپیانو کې دغه دا ګوپیان سي د بند ګوپیانو کې دغه وړي پوډر وړي، نو هلته کې سعودي والا پولیسو نیول، وی چې پرېږدم مفت اسم پرېږدو، خو دا ال راته ووایه چې دا هم پکې بند کړي څنګه دي، ځکه چې ګوپي کې بندی خو د هغې پاڼې ماتېږي، دا هم پکې دا پوډر بند کړي څنګه دي. وی ال راته وایو خو راته نه وایه، یله بوی تاسو دا انعام شو چې پرېږدو ما، خو په دې هم پې کې وی دا هم چې ګوپیان وکرل او کله داسې غټېدل لورو واړه واړه، نو دا هم پکې ښودي وو هغې وخت نه. شیطانه د 14مې زمانې د مسلمان سره مقابله په ټګۍ کې نشي کولی، قسم دی کې ورسره وکړي. داسې عجیبه هلته چې لاړ شي سعودي کې په چا شک راشي، دا سپلی نه دي، سپلی تلي هغې سره سامبور غوندوي، دا پکې ومنډي، هغه د ټولې تلي سوري سوري کې ویې سنډي. هلکه دا ولې؟ وی د سپلو په دې تلو کې هم خلکو پوډر راوړي دي. د کټونو خپې یو ځل هلکه د کټونو په خپو څه کوې، د کټونو خپې هلته د کټونو خپې لګي څه لرګي، هغې پې شک پیدا شو چې ډډې ورکړه، هغې دننه پکې پوډرې ښودي او په پیوند یې بیا یو ځای کړی دی. ماله چا دلته کې زمونږ یو اجي صاحب دی، هغه دغه را کړي وو بنګړي، هلته کې سره رشته داران وي، دا وله یو څه چې هغه بنګړي ما یوړل، هغه پولیس والا کم پی آی ای دغه نه چې سړي وځي نو هغې کتل، نو هغه ما ته داسې شی دی مې دا بنګړي په دې څه کې مې دا چا را کړي چې د خپلوانو له یو څه، نو یو بنګړي ټس ورکړه نو ماته یې کړه، نو بل یې ټس ورکړه نو ماته یې کړه، نو بل یې ټس ورکړه. هغې هغه بنګلو کې کتل چې په دې بنګلو کې دننه چا پوډر نه بند کړی، نو هغه باقي والا ما مات کړل، مې بنګړي خو دې ټول بېغمه کړل، نو سوله یې وسمه زور مې ورکړ، ډول مې ورته مات کړ، مې ګوره پکې دا ولې دا اوړي خلکو په دې څیز کې ګورې ټګي او چوري. ما ته یو سړي خبره کوله، دا دې روس ته تللی، په دې روس کې دا سپلی پالش کوي په دغه باندې په مشین، نو هغه یو سپلی وله ورکړي نو هغه پکې دننه پالش شي، نو هغه راوغورځوي، نو بیا به بله سپلی ورکړي، نو هغه دویمه ترې ونیسي، نو بیا د هغې هغه خپله روپۍ د هغه روپۍ به هغه مشین ته ورمخکې کړي، نو چې هغه روپۍ دنه راکاږي نو دویمه سپلی به ته راغورځوي، ځکه دا لومبۍ هسې راغورځوي. هغې ته خو پته ده چې یاره داسې خو څوک نه ګرځي چې یو سپلی دې پالش کړي او بل یې نه پالش کړي، نو دا پاکستانیان وي خدای ور ورسول، نو صاحب هغه به دا چل وکړو چې یو سپلی به په دې مشین کې پالش کړو، نو لومبۍ خو راغورځوي، نو بل مشین له به لاړ، نو دویمه سپلی به په هغې کې ورکړو.
دې موبایل ته پالش کړه مفتو کې به سپلی پالش شوې هغه روسیې چې راغی چې مشین کې به یې سپلی ورکړه لومبی به یې ترې ونیوه هغه ویل لکه مشین خراب دی دې خو لومبی سپلی ونیوه مشین خراب شو لومبی سپلی نیوه دا خو به دې لومبی راغورځوي دویمه نیسي نو هغه غریب ته خو پته نه وه چې دا لومبی ده که دویمه ده مشین ته خو پته وه چې لومبی پاکستاني له مفتو کې پالش کړې ده سعودي کې به پخوا چې ټیلیفون به یې وکړو خو بل شان هغوی ورته سسټم بدل کړ نو هغه به هغه سکه پلنه ورته وغورځېده ټیلیفون چې کوي نو هغه ټیلیفون هغه دغه اوچت کړي یو ریال ده ډبله روپۍ ورغورځوي نو هغه چې ته څومره خبرې کوې هغه ریالونه ورچوه هغه ټیلیفون به نه بندېږي چې کله تا ریال بند کړه نو خبرې به بندې شي نو دا چل ماته یو سړي خبره کوله چې پاکستانیانو هغې مشوره کړې نو هغه یو ریال کې د سیمو دا تار تړلی نو بس یو ریال یې ورغورځو بل به یې ورغورځو بل به یې د هغې د پاسه پاسوله کې ورغورځو خبرې به یې کولې چې سوړه به ډکه شوه خبرې به یې بندې کړې نو سیمو تار به یې راخ کړه نو هغه لاندینۍ چې به راخ کړې شو نو ټول ریالونه به واپس راووتل مفتو کې به خبرې وشي الله اکبر مې ګوره بیت الله ته د خدای کور ته دې بدبخته حجم کړی دی عمره هم کړی دی اوس به طواف هم کړي او د سعودي د عوامو حق یې په خپله غاړه راپرانېستی دا ټګي او چوري دوکې دی ته بد اخلاقی وي دا ښه اخلاق نه دي رونو الله دې موږ د اخلاقونو وساتي مخکې چې د پېښور کې ما په خپل یو ځای کې سیوان واغېشتل دوکاندار ته گاڑی والو د فردوس سره ما سره مې ماله ښه سیوان راکړه وی ښه خو په دې دي مې چې ته څه وې هغه واله خو یاره چې زه کم غونډوم وي بس مولوي صاحب ته پیسې د خپلې خوښې راکې نو زما د خوښې راکې نو بس سیوان د خپلې خوښې غونډ کړه ځان له مې د سیوان ښه خشته مزېدار غونډ کړل په ګوتی کې مې واچول چې کم مې پکې خشته وکتل سوري موري پکې نو پیسې مې ورکړې چې کور ته رالم سیوان مې کېښودل ما ته وي دا دې څه راوړل مې سیوان مې راوړی دي وي دا خو دې ټول څښا راوړل یا پروردګاره ما پکې په خپله غونډ کړي دی او تاسو وایئ چې سوی راشه وګوره چې مې کولاو کړي یقین وکړه که یو هم پکې د خوراکو ټول څښو یاره ما وی دا به لار کې چې ته څښا شوي که دا څنګه په 5 منټو کې ټول سیوان تک تور او څښا بس ټول هم بار وغورځول خره چې ته خو یې دغسې وایې ته لږ خلک وایې څه ته خو جنات ته ودرېږې خو د ټولو خلکو جیبونه نه چوڼ کې هغه چې بیا ورانه چاله مې تپوس وکړم لکه دغه دا داسې چل کړی دی ما ته ویې دی مخکې نه څښا ګوتې ډکې کړي او سره غاړه کې پرتې وي نو ته ځان له به غونډ کې خو چې ته کله جیب ته پیسو ته ګوتې کې او خیال دیني نو هغه خپل راولې هغه ته مخکې کینې او ستا هغه ځان ته پرېږدي دا خو د هندوستان د سړی هندو دا کار نه کوي نه دی پسې د روس نه څوک راغلی دی او نه دی پسې د امریکې نه څوک راغلی دی دا څوک کوي دا هغه کس کوي چې هغه دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د شپې چې دا سړی کور ته لاړ شي دی به څه وایي نن مې دومره پیسې وګټلې حلاله مزدوري مې وکړه او مې ګټلې د مسلمان جیب دی و قسم دی تاسو زمونږ د دې بانډو د دې کلو خلک زبرګان دي زه وایم تاسو ورشئ په دې ښاریو کې چیلکول رنګونه ورکوي رنګونه وینې دا کمې وینې چې دلته کې د دې څاروو دا غونډېږي او دا په ډرمانو کې ځي دا وینې په دې چایو کې ګډوي دا مسالو یو ځل مې مساله اخېستې مې زیره راکړه زیره یې راغېسته مې دې نه ښه زیره در سره شته ما ته د دې نه ښه زیره در سره مړه دا خو خوشبویه نه ده خو توره زیره مزیداره خوشبویه راکړه چې را ویېغېسته وایي دا مې دا ښه شته چې الله خوشبویه تله وایي مولي صاحب دا ستا او د وړو نه ده مې ولې وایي بس په قلا کې دا مې نمونې ده ساتلې ده په مسلمان نه خرڅوم دا ستا د وړو ده نه هلکه دا دومره ښه شته خوشبویي چې کوي وایي دا د خرو او د اسونو خاشنه دي میده کړي دي او ایسنس یې پکې اچولی دی ایسنس دا یو قسم دوی خرڅېږي هغه چې کم شي ایسنس اچي هغه خوشبویي به کوي نو د خرو د اسپو خاشنه په مسلمان خرڅوي توبه به وباسي ورشه وګوره په کافرو ملکونو کې دا شی نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغې غله پرته و یو دکاندار غله خرڅوله چې ویې کتل لاس مبارک کې پکې ومنډه لاندې لمده او بره وچوه وی دا څه دي وی صاحب دا غنم خرڅوم وی بره اوچو لاندې لامده وی صاحب باران پې شوی دی عجیبه باران په سر کېږي او که په ویښ کېږي چې باران پوه شو نو هغه باران والا به یې د پاسه کړي که نه اوچ به یې لاندې کړي که نه من غشنا فلیس منا چا چې مسلمان سره ټګي وکړه هغه زما د ډلې نه دی ورشه وګوره ټګي کوي که نه کوي
قصاب ته ودرېږه ټیک ده ښه به م پکې دا نه ویم چې ټول به خرابي ټماټرو والا ته وګوره کیلو والا ته وګوره قسم دې که سودا ته وکړې جګړه به ورسره کوې سودا به ته کوې ورشه دکان ته وګوره تا ته باستی چې دا 2 نمبر شی دی دا 3 نمبر شی دی داروګان به وګورئ دلته کې زمونږ په دې علاقو کې د چونې ګولۍ جوړوي او ټاپې پې لګوي په دکاندارانو په خلکو باندې وایي ډاکټر دارو لیک راپاس یو به درې پیسې به تر جیبه وباسي ماشوم بچي نه سپلی به جومات نه پټوي سیکل به جومات د خدای د کور نه پټوي جانماز به پټوي پکې به کوزئ په قرآن شریف به ودرېږي او پکې به کوزئ زیم دا به راسنګ مسلمان دا ښه اخلاق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لپاره راغلی دنیا ته نه د دې نظام د ختمولو لپاره راغلی چې دا سیسټم ختم شي دا نظام ختم شي ټوله ورځ موږ ته بل شکایت هم راځي دا مخکې یو ځل راته بیا ختم شو اوس بیا را شکایت شروع شوی دی دا جنکۍ ماشومان چې سکول ته ځي په لاره ورته لوپرانه لکان ولاړي کنجران ورته په لارو کې ولاړي دا شکایت بیا راځي یو ځای کې لکان ټولګي ولاړي بل ځای کې لکان ټولګي ولاړي څوک ځي ستا خور ځي ستا لور ځي ستا د ګاونډي دي ستا ویره ځي څوک دي خو راتورنګزو جنکۍ به یې کنه بار نه خو څوک نه دي راغلی شرمېږي هم نه حیا هم نه درځي خپلې رویلې ته ودرېږي حیا هم نه درځي خپلې خوارځې ته ودرېږي ستا خوارځه ده د یو مسلمان خو د یو ګاونډ نه د یو قوم خلک دی چې ته ډېر هم وګورې جنکو ته څه به وکړې څه کولی شي قسم دې کوې څه م وکړي چا کې چې حیا یې نه هغه خپله حیا په خپلې ته ودرېږه په لار کې په کوڅه کې ودرېږه هر ځای کې ودرېږه ډېره م وګوره ډېره م وګوره د هغې به څه وکړې ځان نه دې کنجر جوړ کړی دی دا سخته ګناه ده جرم دی کم انسان چې دا عمل کوي د دواړو جهانو سردار فرمایي د قیامت پر ورځ او په دې قبر کې به ورته رب العالمین په دې سترګو کې ګرمه سیکه اړوي ودې کړل څه ګناه دې څونه وګټله ته ښځو ته ډېر وګوره هلکانو ته ډېر وګوره څه کولی شی نه لیکن ځان لرې دومره عذاب وکړه چې په دا سترګو کې به درته ګرمه سیکه اړولې کېږي سترګې به دې پټېږي او که به نه پټېږي رونو رب العالمین دې موږ ته ښه اخلاقو ښودلی کې قسم دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اخلاقو ختمولو له راغلی بې ځایه په معمولي خبره یو پسې کوتک راغشتی بل پسې کوتک راغشتی یو پسې تماچې ته ګوتې کړې بل پسې تماچې ته ګوتې کړې دا اخلاقو کافر اسامه ابن وصال رضی الله عنه مسلمانان ونیو چې راوست جومات کې ستنې پورې وتړ نبی علیه السلام ته پیش کوي صاحب دام د یمامي غټ سردار ونیو غټ کافر وی دا مونیو وی د ستنې پورې وتړی سزا یې نه ورکوله وهه یې نه ټکو یې نه ستنې پورې وتړه چې د مسلمان اخلاق ته وګوري په زرګاو خلک به صرف او صرف د مسلمان په اخلاق مسلمانېدل سهار وختي نبی علیه السلام چې راغی هغه مخیارو دي مسلمانانو ته یې کتل چې راغی تپوس ته کوي سماما ما عندک یا سماما څه سوچ ته دی څه فکر دی وی صاحب یو درې خبرې مې دي پړه کې یوه دا ده که مې وجنې نو ستا خوښه ده او که دې مړ کړم نو د ډېر لوی قوم سردار یم ګورې نوم دې م را باندې کېږي هم بهادر خلک او که پیسې غواړې نو د خولې نه وباسه چې څومره پیسې غواړې زه به سوال جواب وکړم زما قوم به یې دله راوړي او که مې خوشې پرېږدې یو احسان را باندې کوې نو ګوره ډېر لوی احسان دې م را باندې کېږي ځکه چې زه د قوم مشر یم زما ټول قوم به د عمر د احسان مند دي هېڅ قسمه غږ نبي علیه السلام مبارک ونه کړه چې غږ یې ونه کړه لاړ دی سهار له بیا پرې راغې سماما څه حال دی دی وی صاحب هغه درې خبرې مې دي که مې وجنې هم ستا خوښه ده که مې خوشې پرېږدې هم ستا خوښه ده که مال غواړې هم ستا خوښه ده بیا ورته غږ ونه کړه په درېیم ورځ پې بیا راغی بیا دې تپوس کړي سهار وختي سماما څه سوچ دی وی صاحب هغه درې خبرې مې دي که مې وجنې ښه نوم دې را باندې کېږي د قوم سردار یم خلک وایي پلان کې یې مړ که پیسې غواړې چې څومره غواړې خولې نه وباسه درنه رالېږم اوس سوال جواب کوم زما قوم به درله راوړي او که را باندې احسان کوې نو ګوره د ټول قوم سردار یم داسې شوه لکه چې زما په ټول قوم دې احسان کړي ټول قوم باندې زما احسان مند دي نبي علیه السلام مبارک څه کوي وی اطلقو سماما خوش یې کې پرېږدی چې ځي خپل وطن ته هېڅ هم درته نه یم ځه مفت مې پرېښود دې ته ښه اخلاق وایي دښمن چې چاله په ګوتو ورشي داسې ورسره کوي که ډوډۍ پې خوړه اوبه به یې ورکولې او دسمات تیله به یې پرېښودو صحابو ته یې ویې ښه عزت یې وکړې تړلی مې په دې خیال دی چې ستاسو د اخلاقو اخلاق وګوري لاړ بار ته د مدینې منورې نه بار لاړ یو باغ کې ولمبل جامې یې بدلې کړې ځکه په سفر ته جامې ورسره خپلې وې واپس راغی چې راغی نبي علیه السلام مبارک ناست و وی سمامه ته خو بیا راغلې
وی د الله رسوله ما ته خو دا مسلماني ډېر خراب شي ښکارېده، ډېر خراب شي. ما ته ستا نه ما په ذهن کې ستا ډېر مې بدي شوې، ستا دا کلي مې بدي شو، ستا دا ملګري مې بدي شو، خو چې دا 3 ورځې مې ستا په دې جومات کې تېرې کړې، زما د قسم په خدای وي که ستا د مخ نه ما ته خشته او ښکلې مخ بل ښکاري، که ستا د ملګرو نه ما ته عزتمن ملګري بل ښکاري، او که ستا د کلي نه ما ته عزتمن کلي او خشته کلي بل ښکاري. صاحب دا لاس تې را دې خوا که، حضور پاک مبارک لاس ور اخوا که او په هغه ساعت یې اسلام راوړو، مسلمان شو. خو اخلاقو مسلمان که کنه. او چې بیا لاړ وی صاحب د عمرې نیت مې کړو ستا دې ملګرو نیوم، څه چل وکړم؟ وی لاړ شه عمره وکړه. لاړ د بیت الله نه تاویږي د مکې مشرکان پرې راتاو شو. سو ماما ثابت شوې دین دې پلار نیکه بدل که، نوی دین دې اختیار که؟ وی نه نوی دین نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مې بیعت وکړو، مسلمان شو. او وی ګوره پیغور مه راکوئ، مکې مکرمې ته به غله چې ونه د دغه قوم نه راتله، د یمن نه به راتله، ځکه مکه مکرمه خو خپله دشت و بیابان د کاڼو وطن دی، غله به یمامې نه راتله. وی اوس به د یمامې نه یو دانه غلم دله نه راځي، خبر شئ. هله به راځي چې رسول الله مبارک حکم وکړي چې وله ورکه، چې هغې پیغمبر حکم نه کړی لوړی دانه هم دله نه راځي. دا ولې؟ دا خشته اخلاق و بهتر مزیدار ښکلې خوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو سره ناستو، دا کېده به ورپسې به مړه کېدل، خفه کېدل به ورپسې، مسکا به وه د نبي علیه السلام په مخ مبارک کې، چېرته په تندي باندې ګونجې چاته نه دی راوستی، هر وخت به خندل، صحابه به ورسره ناستو، خوشطبیعتي به یې کوله، کله به یې خوشطبي هم کوله. یو بیبي وله راله وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکړه، یو صحابي ته یې ورشه وی د اوښ یو بچی وله ورکړه. ښځه ورته وی صاحب زه خو د اوښ بچی نه غواړم، زما خو اوښ پکار دی چې خپل وطن ته پرې لاړ شمه. ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسم، د اوښ بچی چې در کوم خوا به م وخي که نه، بچی نه در کوم راکوټي، اوښ به در کومه د اوښ بچی وي که نه. یو بله ښځه وله راله وی ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو جنت ته نه ځي. او خواره په جړا شوه، وی دا منځونه هسې کوم، دا روجې هسې نیسم، دا صدقې او خیراتونه هسې ورکوم، مسلماني مې سره چې بوډی به جنت ته نه ځي. نبی علیہ السلام مبارک ورته بوسکی شو، وی خدای به دې ځوانه کړي نو جنت ته به ځې، چې بوډی نو نه به ځې که نه، خدای به دلته پیغله کړي، ځوانه به دې کړي. نو بیا خو په خوشحاله شو چې ښه جنت هم چولا پیغلتوب، ښځه خو پیغلتوب ته خوشحالېږي، پیغلتوب به بیل شي. یو صحابي دی حضرت ظاهر رضی الله عنه، ابه راغې د نبي علیہ السلام له د باندې نه به راته، نو ځان سره ساګ او دا شیدونه به یې راوړل چې ته به نبي علیہ السلام به وله د مدینه منوره کې چې به کوم ښه شي و ابه یې وله ورکړل. یو ځل دې بازار کې ناستو د حضرت ظاهر رضی الله عنه سودای خرڅوله، نبی علیہ السلام مبارک د شا نه پټ غوندې ورغی او شاته ورته کېناسته او د شا نه یې وله په دې سترګو لاسونه کېښودل، لکه خلک یو بل سره خوش طبیعتي کوي، د شا نه یې وله په دې سترګو لاسونه کېښودل، لاسونه یې کېښودل، دې دا سترګې اړی راړی، خو پیغمبر علیه السلام کلک نیولی دی، من هو من هو، څوک دی څوک دی څوک دی، داسې سر یې اړو راړو. چې ناګانه څو چې دې ګوټ کې وکتل نو نبي علیه السلام لاسونه مبارک اوته ښکاره شو چې دا خو نبي علیه السلام دی. نو زر په ځمکه کېناسته او لاسونه د پیغمبر علیه السلام نه شاته راتاو کړل او دا خپله شی وه پورې مګله، اوس به رانه وي د خدای رسوله نه خلاصېږي، دا شی وه پورې مګله. ګوره دا خوش طبیعتي ده. نبی علیه السلام مبارک ولې به یې سر لاس کېښود، وی دا مرئي خرصوم څوک به یې رانه والي، حالانکه خو مرئي نو ټوکې کولې، وی دې خرصوم څوک به یې رانه والي، او ته څه وی؟ وی د الله رسوله ګورې خرڅوه مې ما، وی که دې خرڅ کړم نو کوټه یم څوک به مې قبول نه کړي، زه خو کوټه یم. حضور پاک مبارک ورته څه وی؟ وی که د خلکو په نس کوټه نو کوټه به د الله په نس کرې، الله ته کرې کوټه نه. ګوره خوش طبیعتین ده او پکې پاک او سوچه ښکلې پاکه مزیداره خبره هم پکې راځي. نو خوش طبیعتي به نبي علیه السلام مبارک کوله، صحابهو سره ملګرو سره به یې خوش طبیعتي کوله، ګپ شپ به یې لګو، خو دا قهقهې به نبي علیه السلام نه لګولې، دا په یو بل ور پرېوتل او دا قهقهې لګول، دا به یې نه کول، مسکا به شو او به یې خندل، صحابه به ورسره ناستو، کور به یې خوش طبیعتي کوله، ملګرو سره به یې ناسته کوله، په سفر به ته جهاد له به ته واپس به راغې، د ملګرو تپوسونه به یې کول، ملګرو سره به یې کار روزګار کو. دا خشته ښکلي اخلاق و د حضور پاک مبارک. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه نبي علیه السلام مبارک هغه بیبي پسې هغه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې ښځم ولټولو، کاغذ هم ترې را پیدا کړ، ښځې کاغذ په خپله را کړ، کمسین یې وویسته، وایي دا کاغذ ول، دوی په منډه منډه کاغذ نبي علیه السلام نه راوړو، چې راویړه
پیغمبر علیه السلام مبارک چې کاغذ وکته نو هغه د حضرت حاطب صحابي د طرف نه د مکې مشرکانو ته. حضرت عمر ناست دي، ګڼ صحابه کرام ناست دي. حاطب یې راغو دې خوا راشه حاطبه دا څه دي؟ بس غریب باندې یاره راغله دا دې څه کړي دي؟ خو موږ په مکه حمله کوو تا زموږ جاسوسي کړې ده. ټول حل دې ورته ویلې دی او ورته څه وایي وایي دا الله رسول دا مې په بندیتۍ نه دي کړي. زما دې قسم په خدای وي چې زه همغسې مسلمان یم لکه مخکې چې مرتد نه یم، په الله مې ایمان او د الله په رسول مې ایمان. بیا دا کار څوک کوي؟ وی صاحب په مکه کې چې څومره ستا دا مهاجر ملګري دي، د دوی د چا تربوران دي هلته، د چا بچي دي هلته او د چا رشته داران دي، نو که د دوی هلته مال دی نو هغه محفوظ دی، قوم یې هلته شته، او زما بچي او زما مال په مکه مکرمه کې دی، قوم مې نشته. دې د بار نه راغلي و مکې ته، بچي مې په مکه کې دي، مال مې ټول په مکه کې دی، قوم مې نشته. نو اسې نړله مې دا رالل چې که تا د حملې اراده وکړه په مکه نو هغه د مکې خلک زما بچي مړه نه کړي، زما مال لوټ نه کړي. نو ماړه کې دا څوک چې راشه د مکې په دې خلکو یو احسان به ورواړه، یو خط به ورته ورولېږم او ما ته پته و چې الله به ستا امداد کوي. نو الله ستا امداد وکړه، زما خط هم ورونه رسېد او په هغوی مې احسان هم ورواړی. دغه ښځه به ورته وایي چې حاطب راله خط را کړی، زما بچي محفوظ شو، زما مال هم محفوظ شو، ستا هم کار وشو. حضرت عمر رضی الله عنه تورې ته ګوتې کړې، د الله رسوله حکم کو چې د منافق نه اثر بل خو زموږ جاسوسي کړې ده. نبي علیه السلام مبارک ورته څه وایي؟ وی عمره ته نه خبر، تا ته پته نه لګي انه شهد بدرا، حاطب خو بدر کې شریک شوی دی، د بدر مجاهد دی. لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله بدریینو ته دا اعلان کړی دی چې سم خوښی کوئ ما بخلی. دا خو بدري دی، دا متعلق خو الله اعلان کړی دی. دا د حضور پاک مبارک ښه اخلاق وایي سزا یې ورنه کړه حضرت حاطب له چې رښتیا ورته وي خبره ختمه شوه. نو ښه اخلاق څه ته وایي؟ کور کې د ښځې سره، د بچو سره، د خویندو سره، د مور سره، د پلار سره به ښه خوی استعمالوي، پلار به بچو سره ښه خوی استعمالوي، ګاونډي به د ګاونډي سره ښه خوی استعمالوي، ګاک د دکاندار سره، دکاندار د ګاک سره. دا ښه اخلاق او بیا د ټولو مسلمانانو د خپل رب سره ښه اخلاق استعمالول. دې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی. وعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دې له راغلی یم چې خلکو ته ښایسته ښکلي خوی وښیم. دې له راغلی یم او الله څه وایي د نبي علیه السلام په حق کې چې رب العالمین انک لعلی خلق عظیم، الله وله ډېر عظیم او ډېر بهترین او اعلی خوی ورکړی دی. نن موږ ته چې څومره مشکلات او فساد دی دا ټول د بدخویه د لاسه. کنځل که یو سړی کوي دا بدخویي ده. ګورئ غیبت که کوي، چغلي که کوي، یو بل پسې سپکې وایي، په مخامخ یو بل ته کنځل کوي، په لارو کې کینی. د دې لارو د ناستې نه هم ګورې منه راغلې ده، لار کې به نه کینې چې د ډډې ته کینه. په لاره ښځې دي، زنانه پې دي، هر قسم حالت په زنانه راتلی شي. یو صحابي نبي علیه السلام ته فرمایي د الله رسوله زمونږ بعضې ځایونه د لارو په غاړې کټ دوره دروازې مخې ته هغه اکثر لارې څه به کوم؟ وی ښه نو لارې له خپل حق ورکې. وی صاحب د لارې حق څه دی؟ وی چې څوک تېرېږي سلام اچي جواب وله ورکې، سترګې ښکته کې ښځو ته مه ګورئ، او که یو سړی دی او هغه سره پیټې وي امداد ورسره وکړي، هغه سامان ورسره یوسئ. دا د لارې حق دی. په لاره یو سړی تېرېږي سلام در باندې چې جواب د سلام ورکړه، که وی نه چو غوسه کېږه ورته مه چې تا سلام ولې وانه چو. دا خشته خوی دی، ښکلی اخلاق دی، دا نبوي اخلاق دی. پیغمبر علیه السلام راغلی دی دپاره الله یم دا خوی او دا اخلاق نصیب کړي. غلط مجلس کې ناسته کول دا بد اخلاقي ده. ښه مجلس کې کښېنه، بهترین مجلس کې نیکانو خلکو سره کښېنه چې تا ته ښه خوی وښیي. ګورې ښه خوی په څه زده کېږي؟ په دې هم پوه کړم ښه خوی د کتاب په ویلو نه زده کېږي. یو سړی کتاب وایي، ښه خوی چې زده کېږي نو په ښه معاشره به زده کېږي. ښه خوی په دې زده کېږي چې نیکانو خلکو سره کښېنې، او که بد اخلاقو سره او غلطو خلکو سره کښېناستې نو همقسې خوی باندې چې کوم د هغوی دی. که ښه مجلس کې ناسته وکړه د نیکانو سره هغه خوی باندې چې کوم د دې نیکانو خوی وي. پروردګار دې مونږ کې خشته او ښکلي خوی پیدا